دا هغه ماشوم دی چې دی په سکول ته هم ځي او دلته مدرسې ته هم راځي. دې وخت کې دی د اول کلاس طالب علم دی په سکول کې او دله الله پاک د توفیق ورکړه په ناظره باندې ختم کولو. محمد علي بن جان محمد دا هم د اول کلاس طالب علم دی، سټوډنټ دی او الله پاک ورته په قرآن باندې د ناظرې ختم توفیق نصیب وکړي. محمد وقاص بن احسان الله دی د دریم کلاس سټوډنټ دی. محمد لقمان بن شاکر الله د سیکنډ کلاس سټوډنټ دی. محمد سہیل بن محمد عمیر دی هم د سیکنډ کلاس سټوډنټ دی. محمد سدیس بن محمد عمیر دی د اول کلاس سټوډنټ دی. محمد امجد بن نور محمد د 7 کلاس سټوډنټ چې الله پاک ورته په نعت کلام کې یو ښکلی احساس ورکړی دی. عزیز الله بن مراد خان دی هم د اول کلاس سټوډنټ دی. محمد منصور بن عزت الله د 4 کلاس سټوډنټ. محمد حسن بن رفیع الله د 4 کلاس سټوډنټ دی. او یو بچی چې الله پاک هغې ته هم د قرآن په نازل ختم توفیق نصیب وکړو، د هغې چاته خوشي به کېږي صبیحه بنت فیروز شاه. جزاک الله مولوي صاحب، تاسو مېلمنو حضراتو ډېر ډېر مننه. تاسو خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو او دې ادارې ته او موږ ته عزت را نصیب کړو. الله پاک دې تاسو ټول ته د دې هغه ثواب او اجر نصیب وکړي. مولانا بلال سے حکم دی جواب څنګه حضرت مولانا عباس سے ہوئی چې دې مبارک مجلس او د قرآن په اختتام باندې الله پاک په دعاګانې قبلې او دغه رنګ د حدیث مطابق دعا چې دا د عبادت مغز دی. نن زموږ مجلس په دې سره اختتام ته ورسېدو. موږ دعاګانې وغواړو ځان لپاره، امت لپاره او د خپل لپاره.